غونډه زمونږ صدر صاحب په یو شارټ نوټس باندې را غونډه کړې ده د مهنګایۍ خلاف او د حکومت په بجټ کې د ملازمینو د ناروا سلوک چې ملازمین له 1 روپۍ هم سیوا نه کړه د هغې په باره کې به صدر صاحب تاسو ته خبرې کوي. خو زه اوس عبدالخالق صاحب ته خواست کوم چې هغه راپاسي او په لنډو الفاظو کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. جناب عبدالخالق صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو کشرانو مشرانو همزولو محترمو السلام علیکم. منګه د صدر صاحب او د سوات د کابینې شکرګزاري او شکریا ادا کو ولې چې په یو دونه حالاتو کې هغې موږ ته نوټس وکړي او موږ یې راوبللو، بلکې زموږ د خپل حق مسله ده. موږ به خپل جدوجهد کومه خبره چې اکرام الله صاحب تاسو ته وکړه تاسو ته دې وکړي، دا یو غریبه طبقه ده. نو که پرس کدي 24 घंटे او که 8 घंटे د هغه ډیوټیانې خپلې کوي، عادي د مراعاتو څه هغه نشته دی. نو حکومت مثال د مور او پلار دی. منګه هم ټول مرګري او د دغه اسوسیشن په اساست سره منګه د وزیر تعلیم صاحب نه هم خواست کوو، منګه وزیر اعلی صاحب ته هم خواست کوو، منګه د پوره صوبه سرحد کابینې ته را خواست کوو چې زموږ سره د انصاف وشي او موږ ته زموږ جایز حقوق چې کوم دي هغه د موږ ته میلاو شي. والسلام. په دې بجټ کې موږ د دې غونډې په وساطت سره دا قرارداد منظورو چې په تنخواګانو کې د 100% اضافه وکړي. تاسو ته منظوره ده؟ زه جناب خورشید صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي یو د خپلو خیالاتو په لنډو الفاظو کې. جناب بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی مهربانه دی. زما کلاس 4 مشرانو همزولو تاسو ډېر مشکور یو چې تاسو په دې لنډ شارټ نوټس باندې مطلب دلته رالی او خپل قیمتي وخت چې دغه ځای کو ولې چې دا زمنګ د بچو د مستقبل خبره ده. د بچو د مستقبل خبره ده کده چې مطلب د څور افسران چې دي کاغه تنخواګان نه سی وکړي، دغه تنخواګان دومره دي چې هغه دغه په گزاره کیږي. زه خپل حساب زه خپل خبرو کوم، زما 21000 روپۍ میاشته 1000 روپۍ په غوړو په ټیم کې په ما بس سیوا شوې دي، 400 روپۍ 500 روپۍ د چینی 2 ډړې چینی زما لګي نو پرس کد 500 روپۍ په چینی کې سیوا شوې، د سی اور پسې په پپیو کې سیوا شوې، د سی پاغه دغه کې سیوا شو. مطلب دا چې زمونږ کم په 25000 روپۍ باندې به زمونږ د کور هغه سودا کې دا غوس 50000 روپۍ باندې کیږي. نو چې زما تنخواه 300 روپۍ دغه اضافي لاړ شي نو زما کم کړم چې دا پاغه باندې نه پوره کیږي. نو آیا موږ حکومت ته دا خواست کوو چې مهرباني دی وکړي کم سے کم د سین حکومت چې دی هغه په دې کې 10% تقریبا اضافه وکړه. نو هغه د غریب حکومت ته نو موږ هم د حکومت ته دا خواست کوو چې مهرباني دی وکړي په دې کې کم سے کم چې ډېر نه د 10% د په دې کې اضافه وکړي. کدی منظور راکړي ان شاء الله تعالی چې په ټول خیبر پختونخوا کې بلکې زمونږ صوبایي صدر به موږ ته اعلان کوي په ټول پاکستان کې، هغه د ټول پاکستان صدر دی اوسو. نو ان شاء الله په ټول پاکستان کې به زمونږ یو احتجاج یو داسې احتجاج به چې د حکومت ته موږ خایو چې زمونږ د غریب سړي زور ان شاء الله تعالی اتفاق پساتو په اتفاق باندې برازو اتفاق پساتو زمونږ دغه چې دی هغه کم سونه مسائل چې دي هغه په اتفاق باندې حل کیږي. نو ان شاء الله تعالی د صدر په قیادت کې به ان شاء الله موږ ټول یو ان شاء الله تعالی زمونږ به یو او په دې یو आवाज باندې برازو ولې چې دا زمونږ د بچو د مستقبل خبره ده چې دا موږ له وسونه کړه په 19 تاریخ باندې بجټ ته احتجاج چې دی دغه چې موږ برقرار ساتو د صدر په आवाज باندې موږ لایک بیک کو او ټول برازو ان شاء الله تعالی ان شاء الله تعالی زمونږ بر دغه نه بالکل دغه اتفاق په ساتو. ډیره مننه ډیره شکریہ. السلام علیکم. دا به د پریس کلب پوری او تاسو به په یو ځای او اوازونه وکاو دغه بغیر د اواز د دې سملې ته او د کارنه چې ناس دي ته د اواز نه رسي خو دې به دومره په زور اواز کو چې د غوګونو د پردې ولا وشلې. زه اوس جناب عمر رحمان صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او د پلند الفاظو کې د خپل خیالات اظهار وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم صدر شیر سوات سید خطاب، زما د کابینې غیرتمند ملګرو، زما د لرو زیګونه راغلي کلاس 4 ملګرو، مشرانو، همزولو او کشرانو، السلام علیکم. وای ملګرو داسې ګنګوسې غونته دی سبا یو بله د اختر ورځه ده، کوي اختر د چا د پاره به وي ای د کلاس 4 د ماتم ورځه ده.
ملګرو نن چې زموږ محترم صدر شیر سواد سید خطاب دا غونډه را غونډه کړې ده دا صرف مرکز چې کوم مرکز حکومت چې کوم بجټ ویستی دی هغو د سرکاري ملازمینو دپاره یو روپۍ سیوا نه کړه نن مونږ راوتي یو زموږ صوبایي بجټ پاتې دی لیکن مرکز چې څه ونه کړي نو زموږ دا یقین دی چې زموږ دا وزیر اعلی موږ له څه نه کوي مونږ به د دې صدر صاحب په کال باندې د دې وزیر اعلی د کور مخې ته در نه کوو مونږ به د صدر صاحب په کال باندې پېښور ته ځو لانګ مارچ به کوو په پېښور کې مونږ به د صدر صاحب په کال باندې پارلیمنٹ هاوس بندو مونږ به د صدر صاحب په کال باندې د عمران خان په نګاله بم بندو ملګرو زموږ د مشر وویل چې نن دا کسان ډېر کم تعداد باندې راغلي دي خو هغه ته زه دا ویم چې د پیټرولو قلت دی او انشاءالله را روان چې کوم پروګرام وي نو انشاءالله هغې له به موږ امید ساتو د صدر صاحب نه چې هغه به له خپل ګاډي لېږي او په خپل ګاډو کې به یې راولي ملګرو ټایم ډېر خرابول نه غواړم ځکه چې هلته پریس کلب کې ملګري مې انتظار کوي مشران ناست دي هغو به درته هم خبرې کوي خو په دې یو شعر باندې خپلې خبرې ختمومه وایي یا د دې ځمکې په دې ارته سینه مال خپل ژوند زما جنت راکا یا د دوزخ یا د جنت د دوزخي مرګ نه مخکې د یوې چغې اجازت راکا چې ستا اوږې په خپل ځان ماړه کم یا په خپل ځان باندې قارغان ماړه کم